من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر جو ہو ذوقی یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں ډیر ګران قدرمند او محترم مشره د دغه نننی پروګرام ارګنایزر د سلارزی یوت ویلفیر ارګنایزیشن چیئرمین محترم جناب سراج هاشمی صاحب او داغي د ټیم ډیر تکړه ممبران په سټیج باندې موجود د مختلفو سیاسي ګوندونو ډیر درانه سیاسي عمایدین او ډیر درانه ستر مشران او پدا نننی مجلس کې موجود بالخصوص تسلارزی د دغه غیرتی پښتنې او د دغه دینی خاورې سره تعلق لرونکو ننګیالو شازلمو نوجوانانو ورونو زویاړ کوم ز فخر کوم د سراج هاشمی صاحب غوندې ځوانانو باندې چې د دغه قام د دغه ولست ترقی د پاره خپل یو تنظیم جوړ کړی دی او بیا هر کال د 14 اگست پشپا باندې دلته د دغه پروګرام تابع کوي او د قوم ته یو پیغام ورکوي دا ټیک د مونږ په سیاسي ګوندونو کې تقسیم یو دا ټیک ته دلته به رای مختلف وي سوچونه او فکرونه به مختلف وي په جمهوری او معاشرو کې د رای اختلاف دا دغه معاشري حسن وي خو یاد ساته د پاکستان دشمنانو دا سبز هلالی پرچم د پاکستان آغا جنډه ده چې د دې جنډې د سوري د لاندې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو ناس دي او د یووالي او د اتفاق او د اتحاد اظهار کوي لہذا زه د دغه ارګنایزیشن او د دې د چیرمن صاحب بارک بدا شعر اوایم لخکرو تا جرگو تا مرکو تا اجت نشتا پشمار سړی پکار دی خودکار سړی پکار دی او د خاوري لهم داسې وفادار تابعدار سړی پکار دی یقینا نن مونږه د 14 اگست د یوم ازادۍ د جشن ازادۍ په کوم تقریب کې چې موجود یو زما مشران ناس دي زه تاسو ته د یوې خبرې وضاحت کوم ګلالو شازلمو ستاسو په ذهن کې دی پرته وي مونږ د بونیر خلق چې 14 اگست 1947 مانځو او مونږ مناوو نو یاد ساتئ مونږ د باقی پاکستان سره صرف اظهار یکجهتی کو مونږ د 14 اگست 1947 پاکستانیان نه یو نه په مونږ باندې فرنګیانو چرته قبضه کړې ده نه په دغه خاوره باندې فرنګیانو غلبه حاصله کړې ده د 1601 نه چې د ایسټ انډیا کمپنۍ په نوم باندې فرنګي راغې تر 1947 پورې 346 سال 346 کاله په هندوستان پاکستان بنگلاديش بر صغیر باندې انګريزانو حکومت کړی دی خو ځوانانو دا خبره د ستاسو په ذهن کې وي چې بونیر سوات دا د فرنګیانو د انګريزانو د تسلط نه بهر یو آزاد خطه پاتې شوې ده مونږ باندې چا غلامی نه ده کړې
مونږ باندې چا تسلط او قبضه نه ده کړې. 350 سال خو پرېږده وه، 100 کاله خو پرېږده وه، 1 کال خو پرېږده وه، 1 میاشت خو پرېږده وه، 1 هفته خو پرېږده وه، 1 ورځ خو لا پرېږده وه، 1 ګنټه خو لا پرېږده وه، 1 منټ خو لا پرېږده وه، 1 سکند هم په دغه خاوره باندې فرنګیانو قبضه الحمدلله نه ده کړې. مونږه مبارکباد د ازادۍ ورکو، باقي پاکستان له ورکو. او مونږ د دغه خطې نه فرنګي زمونږ د یوسفزو مشرانو په خپلو جهادونو باندې ځغلولی دی. دا خبره د ستاسو په ذهن کې وي چې په 1520 کې زمونږ یوسفزي قبایل دا د افغانستان نه راغلي دي او دلته میشته شوي دي، او د دلته چې کله هغوی سکونت اختیار کړی دی نو په 1601 کې انګریز راغلی دی او هغوی په هندوستان باندې قبضه کړې ده، دلته نه دي راغلي. مونږ د هر جابر او د هر ظالم سره ډغره وهلې ده. زمونږ مشرانو د فرنګیانو خلاف جهادونه کړي دي، جنګونه یې کړي دي او د دغې ټولې خطې د ازادۍ دپاره یې تحریکونه چلولي دي. خو د شاه ولی الله رحمت الله علیه په درخواست باندې احمد شاه ابدالي د مرهټو سره جنګ کو. نو دا خبره د ستاسو په ذهن کې وي چې 52,000 د حریت او د ازادۍ علمبردار لښکر کې د 4.5 لاک مرهټ فوج خلاف چې کله جنګ شروع کېدلو په هغې کې د بونیر د یوسفزو قبایلو یو ډېره لویه ستره حصه شامله وه. او بیا د هغې نه وروستو په 1826 کې کو سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید د دغه خطې د ازادۍ لپاره جدوجهد کو. نو دا خبره د بیا ستاسو په ذهن کې وي چې دلته د بونیر خلقو هغې ته مرحبا ویلی دی. د کینګرګلۍ نه د جهاد د بیعت وړاندې آغاز شوی دی او نن هم د نانسیر په قبرستان کې د سید احمد شهید رحمت الله علیه یو وفادار مجاهد د جنرال بخت په نوم باندې آرام فرما دی او دې قوم ته دا پیغام ورکوي چې نن کو د ګریټ برټن او نن کو د سلطنت برطانیې د هغې جنډا په دې خطه کې نه لهراویږي او دا سبز هلالي پرچم په اسلام آباد لهراویږي. په دې کې د بونیر وینه شامله ده. بیا دا هم ستاسو په ذهن کې وي چې د 1849 نه راواخله تر 1857 پورې زما محترمو دا 9 کاله په دې ریاست سوات باندې حاکم دا د بونیر د خاورې سره تعلق لرونکی سید اکبر شاه باچا و. بیا دا د هم ستاسو په ذهن کې وي چې د 1857 د جنګ ازادۍ نه وروستو د هندوستان په ټولو عرض کې چې د ټولو نه خطرناک جنگ شوی دی او مزاحمت شوی دی دا د بونیر په خاوره باندې شوی دی. جنگ امبیلا چې تر 3 میاشتو پورې چلیدلی و. جنرال چیمبرلین او جنرال کاروک چې هغه کله دلته زخمی شو او 7000 انګریز فوجیان د هغې تابوتونه د امبیلې نه رخصت شو. نو هلته وایسرای هند هغه ته هټ اټیک وشو. د یوسفزو د مزاحمت د لاسه زمونږ د پلارانو شملې ډېرې جګې وې. تاسو د مجاهدینو اولاد یې، تاسو د غازیانو اولاد یې، تاسو د نرانو اولاد یې، تاسو د باتورانو اولاد یې. مونږه ہمیش دپاره دا پیغام ورکړی دی باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. پاکستان د پاکستان سرحدات دا پښتنو ساتلی دي، په خپلو وینو باندې ساتلی دي. زمون خویندو میندو د امبیلې په جهاد کې حصې اخیستې دي. او تاسو امبیلا کمپین په نوم باندې خپل هسټري لږ وګورئ، خپل تاریخ لږ وګورئ. ارتغل غازي مونږ ګورو په شوق باندې چې د صلیبیانو خلاف جهاد کړی دی. ستا یوسفزي مشرانو چې د صلیبیانو خلاف کم جهادونه کړي دي 100 ارتغله د هغې نه زار شه قربان شه. او بیا ځوانانو یاد ساتئ د جنگ امبیلا نه وروستو د ټولو نه لوی جنگ د فرنګیانو خلاف
دا په چکدره کې شوی دی د کومې د قیادت دپاره چې چرچل په خپله باندې راغلی او یاد ساتئ د هغې د ازادۍ او د حریت د دغې جنګ قیادت چا کو دا د بونیر یو مجاهد د ریګا سره تعلق لرونکې سعدالله خان چې تاریخ ورته سرتور ملنګ یا د سرتور فقیر لقب ورکړی دی یاد ساتئ ځوانانو دا ستاسو مشران وو چې د دې ځای نه د سرتور فقیر په ملګرتیا کې تلي او په چکدره کې د چرچل خلاف د ازادۍ نارې لګولې نن ټول پاکستان جشن ازادي مناوي زما د چکدرې په جنگ کې شهید شوي د سلارزو د شیزو د نوریزو د چغرزو د امازو او د ټول بونیر هغه شهیدان خلق یری نو تاسو ته پته ده چې کله د چکدرې جهاد وشو په 1864 کې نو د هغې نه وروستو په 1894 کې نو د هغې نه وروستو جنرال بنډن د انګریزانو یو فوجي افیسر راغی او د هغې انتقام یې د سلارزو د خاورې نه اخیستی و د پاکستان په ازادۍ کې زما د سلارزو کورونه سوځېدلي دي د پاکستان په ازادۍ کې زما خویندې میندې د دې ځای نه مایګریټ شوي دي او په دې غر باندې پورې وروړېدلي دي او هلته په میاخان کې او هلته په کاټلنګ کې میشته شوي دي زما خویندو میندو د پاکستان د ازادۍ دپاره قرباني ورکړې ده او بیا دا هم یاد ساتئ چې په 1912 کې په 1914 کې خان عبدالغفار خان او حاجي صاحب تورنګزی مرحوم کو راغلی او دلته د باباجي کنډو جهادونه کول پښتانه یې راپاڅول د فرنګیانو خلاف یې د ازادۍ نارې لګولې مه هېروئ د خپلو مشرانو تاریخونه مه هېروئ د خپلو مشرانو کارنامې پاکستان به الو زنده‌باد وي چې پښتون پکې زنده‌باد وي پاکستان به الو زنده‌باد وي چې یوسفزي پکې زنده‌باد وي پاکستان به الو زنده‌باد وي چې بونیر پکې زنده‌باد وي نور د بونیر په حواله باندې دا کوم خلک چې پروپاګانډې کوي دا د فرنګیانو د هغه وخت پروپاګانډه ده چې هغې ته د ټولو نه خطرناک او سخت مزاحمتي لاین دا د بونیر یوسفزي پښتانه وو زه سلام پیش کوم سلام عقیدت پیش کوم د ازادۍ په دغه تحریک کې 346 ساله جدوجهد کې کومو مسلمانانو کومو علماو کومو پښتنو کومو دیندارو او کومو شملورو چې خپلې شملې قربان کړي دي عزتونه قربان کړي دي د تورو اوبو جیلونه یې څه کړي دي زه هغې ته سلام پیش کوم او زه پیغام ورکوم د پاکستان دشمنانو ته میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه یقین او باور وکړئ